الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. محترم حاضرین جماعت اشاعت توحید و سنة دار ضلع ذمہ دار و مرګرو دار سنه مخکې زه د جماعت صوبائی جنرل سیکرٹری ناظم اعلی مولانا شمس الحادی صاحب او د هغه د ملګرو شکریا ادا کوم چای سره د جماعت دوره فکر دی چای د ډیرو ورځو نه دا پروګرام برابرو ما سره په رابطه کیو چې وړه دوره شروع ده په دې کې به موږ تربیتي کنونشن وکړو مارګري براغون کو اسم وړي دوره له امراجي د مرکز سره خپل رابطه مضبوطی ورسره بعد جماعت کارو مکو نو پښتانه وی کوئی ته پروته لوټ کی عمروالا ناسم دوریلا عمرازی ورسره بعد مرګرو رابطه او تعلقم تازه شي او جماعتي صفایدي به موشي د دوه ورځو زه بیانونا اورما کور کې کمره کې ناستم بیانونا اورم دلتی اورم او هر یو مرګري چې راځي دا بیان دا خبره اړې مفیدی زړه نه یو ډېر خوږی زه په زړه کې دعاګانې کوم چې الحمدلله ثم الحمدلله دا اللہ ډېر کرم او ډېر مهرباني هر چا باندې دا او په ما باندې د هر چا نه زیاته ده چې مال داسې مخلصان مرګري داسې مینهدار مرګري او داسې متقیان او پرهیزګار مرګري راکړي دي چې هغه زما د زړه ټکور دی زما د ملام لاتار دی زما د مټو مضبوطیا ده نو په دې زه د الله ډېره شکریا ادا کوم او ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په هېڅ یو موخه باندې زه یوازې نیم پرېښودی ما یوازې هېڅ کار نشو کولی خو دا ستاسو ملګرتیا او ستاسو خلوص او ستاسو دعاګانې دي او هغه ما ته رارسي زما امید دی چې آینده به هم تاسو دغسې خلوص دغسې مینه او دغسې محبت او دغسې دعاګانې کوئ ما وختي په درس کې دا کوشش وکړ چې زه خپله ذمہداري ادا کړم او تنظیمي څه خبرې وکړم او ما د درس په آخره کې وکړي د هغې نه بعد بیا ما دا مناسب نه ګڼم چې زه درس اوږد کړم که زه هر څومره اوږد کړم نو چې څه ویل دي نو هغه ټول ویلې کېږي نه خو ما یې دغه پاتې دي وختامه مسک چې د آخري خبرو په تنظیم باندې پاتې شي نو پر دا ډېره بهتره ده او ډېره ښه ده خو بیا هم د مولانا شمس الحادي صاحب حکم و
او دوی چې نا اخیری خبرې یو څو ته وکړي. نو زه خو چې درس مې ختم کړی دی او میلمانه دي یو ډله ځي او بله راځي او اوس دا دي ما ایله څه میلمانه رخصت کړل هغوی سره په ګیټ کې هم چې مولانا شمس العادي وي بس تا اخیري خبرې دي او ته راشه ما به دی رخصتومه زه درالم. نو ما هم دمه نه ده کړې. خو کله چې سړی سبق اخلي نو د هغې دوه طریقې یو طریقه دای چې سړی کتاب وګوري او د هغې نه سبق والي او د دې نه بهتره او غوره طریقه دا ده چې سړی یو داسې شخصیت ته وګوري چې هغه کامیاب شخصیت وي هغه دنیا کې کار کړی هغه یو تاریخ پرېښودی د هغه ژوند ته وګوري او د هغې نه سبق والي. موږ که هر څومره شخصیات وګورو نو هغه شخصیت چې هغه الله په مخلوق کې منتخب کړی غوره کړی او هغې د ټولې دنیا دپاره پیشوا وګرځو تر قیامته چې هغه جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو که موږ د هغه په ژوند نظر واچو او د هغې نه سبق والو نو هغه به بیا ډېره بهتره او ډېره غوره وي. بیا د هغه تعلیم د هغه ژوند د هغه ګذران نه چې چا سبق اخیستی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده چې هغه زما والد صاحب او د ټول جماعت روحاني والدو نو د هغه ژوند ته چې موږ وګورو او موازنه وکړو نو هغه هم په هغه قدم باندې قدم ایښودی او په هغه طریقه باندې روانو. د دې وجه نه په پښتون قوم کې کار کول دا ډېر مشکل او ډېر ګران و خو هغه الحمدلله کار وکړ او داسې کار یې وکړ چې د هغه دشمنان هم د هغې اقرار کوي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند وګوري نو هغه انسان و او انسان داسې یو مخلوق الله پیدا کړی دی چې په ده کې الله متضاد صفتونه پیدا کړي. انسان د متضادو صفتونو مجموعه ده. یو ساعت کې انسان غصه نو په بل ساعت کې انسان خوشحالي هماغه انساني چې یو ساعت کې هغه مسکې کېږي او خاندي او خوشحالي هماغه انساني چې په بل ټایم کې وګورې نو هغه د سترګو ګوټونه سري پوزه او سپېلمې د هغه پړسېدلي د مرۍ رګونه یې پړسېدلي تندی چوړې شوی یو غوسه هماغه انسان دی. هغه انسان دی چې په یو ساعت کې ویښي او په بل ساعت کې هغه وده وي. هغه انسان دی چې په یو ساعت کې دوست دی او په بل ساعت کې هغه دشمني. انسان کې الله متضاد صفتونه پیدا کړي. دا متضاد صفتونه الله انسان کې ځکه پیدا کړي دي چې دا پیدا کړي د عبادت دپاره چې دا الله عبادت وکړي او بیا دې انسان له الله ضروريات هم پیدا کړي وو په ده کې ضرورتونه مچولي وو ډوډۍ ته ضرورت و اوبو ته ضرورت و خوراک ته ضرورت و اسکاک ته ضرورت و خوب او راحت ته ضرورت و دانی ته ضرورت و نو دکی ضرورتونه هم پیدا کړي دکی خواهشات هم پیدا کړي. هر یو انسان کاغا انبیاء علیہ السلامو کاغا اولیاء کرامو کاغا علماء دی کاغا عوام دی نو ددی خواهشات یو شان دی. هر یو دا غواړي چې زما دی جوړی
سره غواړي زما د ښځې ښځه غواړي زما د خاوند دي هر یو انسان هغه خواهشات دي او غواړي چې زما هغه خواهشات پوره شي دا ضروریات او دا خواهشات دله بیا الله لارې جوړې کړي دي نو دغه ضروریات دي چې د دې د حاصلولو لپاره الله دوه لارې جوړې کړي دي گویا کې یو لار په مشرق راغلی ده او بله لار په مغرب راغلی ده هغه ضرورت ته راغلی ده یو لاره هغه غلطه ده او بله لاره صحیح ده تا ته دواړه لارې وښیلې وهدیناهن الدین فاما شاکرا واما کفورا الله ما ته دواړه لارې ښیلې دي د دغه خلک چې شکرګزار ګرځي او د منکر ګرځي دا دواړه لارې الله وښیلې یو جایز او بل ناجایز مثلا ستا رزق ته ضرورت دی تاله ډوډۍ مقرر کړې ده هغه به درله درکوي خو د هغې رزق او د هغې ډوډۍ د حاصلولو لارې درته دوه وښیلې ستا خوښه ده که ته د غلا په لاره ځې که ته د فراډ په لاره ځې که ته د رشوت په لاره ځې نو تکه یو ډوډۍ به خورې او که ستا خوښه ده ته د مزدورۍ په لار راځې د دوکان په لار راځې د کاروبار په لار راځې په جایزه لار راځې نو هم تکه یو ډوډۍ به خورې خو لارې درته دوه وښیلې او بیا تعالی اختیار درکړ من وجه اختیار درکړ چې ستا خوښه ده که په دې لاره ځې او که په دې لاره ځې خواهشات د انسان دي نو الله ته پته وه چې د انسان دا خواهشات دي چې د خپل شهوت ادا کول غواړي خو تا ته دوه لارې وښیلې یو لاره د جایز او بله د ناجایز د جایز لارې درته وښیله نکاح وکړه واده وکړه جایز لاره ده او ته خپل خواهش پوره کړه بله لاره درته وښیله د زنا ده ناکاره ده بدعملي ده ستا خوښه ده که په دې جایزه لاره ځې او که په ناجایزه خپل خواهش به پوره کړي خو مجرم شوی چې په غلطه لاره او په ناجایزه لارې او په جایزه لارې نو مجرم نه یې بلکې اجر درته ملاویږي او ثواب پکې هم درته ملاویږي او ستا ضرورت هم پوره کېږي هر یو انسان غواړي چې زما سره د یو زنانۍ زه دې په سفر باندې روان یم او ما ته دې په سفر کې تکلیف نه ستا خوښه ده که ته خپله بیبي د ځان سره کښېنې په پرده کې او ته روان یې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په کجاوه کې کښېنوله او بیبي به یې ځان سره بوتله چې جهاد لګوم ته ستا خوښه ده چې خپلې بیبي له توجه نه ورکړې او پردی جنۍ د ځان سره کښېنې ته خپل خواهش پوره کړې خو دا لاره د غلطه او هغه لاره د صحیح وه دواړه لارې درته وښیلې څنګه چې دا دي نو دغسې انسان مدني طبع دی دی یوازې ژوند نشي تېرولی د انسان لویه سزا دا ده چې دی یوازې کې کله چې دی یوازې که د دې نه لویه سزا بله نشته او د دې وجې ورته قید تنهایي وایي چې لویه سزا ورکوي و قید تنهایي دی یوازې بند کړی دی سپی یوازې خوشحالي چې بل راولي دی ورپسې غاپي میخه یوازې خوشحالي چې بله میخه راولي باخور وتړي دا ورته ښکر اړموي د غوا یوازې خوشحالي چې بل راولي نو هغه سره جنګ کوي سري انسان یوازې تنګېږي دی یوازې ژوند نشي تېرولی دی مدني طبع دی دی به لازمن ځان له ملګري ګوري دی به لازمن ځان له تعلق جوړوي
دے بزار لازمان زان لڈل جوڑی اوس تا اللہ دوار لارو خیلی ڈل جوڑے ڈل دی خوخ دا مرگری دی خوخ دی تعلق دی خوخ دی اور دا تعلق دا ڈلا دا غلط خلقو سر جوڑے او که دا خو سر جوڑے که دا غلط سر جوڑے نستا پا وعده کی با شرابیانی ستا پا کویدن کی با شرابیانی ستا پا گب شب کی با شرابیان و بدماشانی ستا پا غم کی پا جنازہ کی با بدماشان و شرابیانی و بیوده سبب گاری ستا خو غدا کتا خود خلقو سر مرگرتیا جوڑے نستا پا ڈالا کی ستا پا غم خادائی کی ستا پا جنازہ کی با علماء گاری و نیکان خلق گاری چلی با اودس کری اما دیر پرزگار و نیکوکاری او چلی کما دعاوی غامت ظلمی وی چا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا نتال اختیار در گرده آغا ڈل دی خوخا دا او گدا ڈل دی خوخا دا که آغا ڈل دی خوخی ضرورت خستاشت ڈالی تا مرگری بلازمان زان لگوری تعلق بجوڑے نو چستا دا یو سڑی سر تعلقی اگر دا سی سڑی چتخ کارا کولی امنشی زمان دا سر تعلق دی تد اگر زائی تازین مخت پٹکڑے زان در دا بدخیاری چاگه تازه خراجی نو زان در دا بدخیاری نو که آغا ڈل دی خوخی او کنا دا ڈل دی خوخی چه تا آغا مرگر دلاس نیولی یو توائی دا فلانی مولانا سیف دی دا فلانی عالم دی دا فلانی مدرس دی دا فلانی نیک سری دی او چه اغا تازه خراجی نو پی خوشحالی گی او چه تا اغا سرازی نو پی خوشحالی گی ڈل دا جوڑا کا تعلق ساتا چا سر ساتا خود ڈلا و مرگری و جماعت اگا آگا جوڑ کا جستا پی عزتی دنیا کیوں پی عزت مندی و آخرت کیوں پی عزت مندی ہاں تعلق بخبل زائدے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان تا گورا داغت ڈلا داغت تعلق اگا جدا جدا قسماؤ ڈل داغو حضرت ابو بکر ڈل داغو حضرت عمر ڈل داغو حضرت عثمان ڈل داغو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ڈل داغو حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈل داغو ابو ہریرہ ڈل داغو بلال حبشی دا داغو ڈلوا دا داغه جماعتو دا داغه تنظیمو او بیا داس خلوص سره تنظیم چاوی لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا رست خلق برازی موز بگئی حج بگئی خیرات بگئی کم عملونه چې دی کړی دی هغه بگئی خو زما ډله او زما یاران چې دروغود د غرم را سره خرج کوي نو زه یو کوړي ته نشي رسېدی دا د هغه غیرتو دا هغه مینه وه د خپلې ډلې سره دا هغه محبت و د خپلې ډلې سره اصحابي کالنجوم بأیهم اهتدیتم اهتدیتم اگر چې کلام پکې شته خپل ملګري یادوي ځکه هغه د هغه ډله وه د هغه ملګري وو ملګري څنګه وو مرگری داسی چورتویانی میں ضرورت دے نو حضرت عمر و امامی چنرم دا ابو بکر نا میدان گھٹما نو ما نیم مال راڑا جنہوں کا دل نا ابو بکر بکور کیسے اوپر خودیار سے راؤڑیو آگا دی آداسیو دا ڈالا چکالا بیداشی و دا ڈالا ستا جوڑشی دا آگا ڈالی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے
ډلې دا ده خو بل طرف ته وګوره سړی را روان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ته وایي بئس ابن العشیره واخو العشیره دغه چې را روان دی په دغه قبیله کې په دغه ټبر کې دا ډېر ناکاره سړی دی خراب سړی دی دی ته وایي چې ناکاره دی خپل ملګري پوه کړ چې دا ټیک سړی نه دی خو چې کله هغه راغی فالان له القول نو هغه سره ډېرې نرمې خبرې وکړې ډېر ښه وضع ورسره وکړه ډېر ښه تعلق یې ورسره وساته چې کله هغه لاړ نبي علیه السلام د ام المؤمنین ورته وایي چې دی ناکاره سړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي متى وجدتني فضلا تاسو کله بد زبانه موندلې چې ما څنګه یو سړی راغلی او ما هغه ته سپکه خبره کړي دغې ته تعلق وایي تعلق یې د هغه سره هم ساتلی دی تعلق یې د هغه چا سره هم ساتلی دی چې هغه یې همیشه دشمني کړې ده عبدالله بن ابی بن سلول چې کله مړ شو نو عبدالله بن ابی بن سلول خو هغه سړی و هغه به ایمانه و چې نبی علیہ السلام خو پرېږده چې هغه ته زهر اچول د هغه مقابله کې جماعت جوړو د هغه دشمنانو سره تعلق ساته د هغه ته قدم په قدم تکلیفونه رسول په عین موقع د جنگ کې هغه یوازې پرېښوده او خلک یې ترې رسته کول یوازې کول یې هغه پرېږده دې حد ته رضالت کې رسېدلی و چې د نبی علیہ السلام په بیبي هم بدنامه لګولې وه غیرت خو د نبی علیہ السلام د هر چا نه ډېر و خو چې کله عبدالله بن ابی بن سلول مړ شوه نبی علیہ السلام چې راغی هغې قبر ته کوز کړی خپل کمیس یې وسوېدا ورته واچوي دا کمیس یې ورته وډې اچو موږ وایو که د هغه په ځای موږ وې په دې مړونو ډوله په دې مرای ګوتې ایښې وې چې ستا به داسې کړم او نبی علیہ السلام ورته کمیس اچو ځکه ورته کمیس اچو د هغې دوه وجې وي یو د دې وجې چې د هغه زوی ډېر ښه صحابي و د نبي علیه السلام نو د هغه زوی د وجې نه د هغه پلار ورله لحاظ کو د زوی د وجې ورله د پلار لحاظ ساته چې دا مې ملګری دی نو خیر د ده د وجې به د هغه خیال وساته دویم د دې وجې چې کله قیدیان راغلي وو او د نبي علیه السلام په تره کمیس نه پوره کېده او د هغه کمیس شلېدلی و نو دې عبدالله بن ابی بن سلول کمیس ورکړی و نبي علیه السلام یې زما تره نه کمیس ورکړی د ده بدن په ځان نه پرېږدم داسې غیرتي و نو خپل کمیس یې ویستی چې په ژوند د بدن پوره کړمه چې د بدن را باندې پاتې نه شي و دې متضاد عادتونو ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موقع خلق په ګډو وړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون الله زما قوم ته هدایت وکړي دوی ناپوهه دي نه پوهېږي او په بله موقع همدغه پیغمبر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی حضرت صاحب غشي چلی هغه داسې تیراندازو چې 1000 غشي هغه چلولي په دغه جنګ کې یو خطا نه وتلی او چې کله غشي چلول نو نبي علیه السلام ورته دا نه وایي چې مه کوه مه کوه صاحب اجزان دي خیر دی غریبانان دي نه پوهېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم نورو ته وایي دله غشي ورکوي او ته ارمي ايها الغلام الحزور فديتك بالبي وامي ولا بادر ننګالیا زما مور خپل دستانه قربان شي انت ودان وای چې دې نه پوي خیر دی وله یلو کې आवाज ولا ورګي چې له په کې ولا دا پیغمبر دی چې میدان کې ولار دی او ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا فمنهم من يصب ومنهم من يحصل عليه التراب څوک ورته کنځل کوي او څوک د خاورې وړي
او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غد نکی صرف داغ خبره کئی او داغ پیغمبر دی فبلا مقام لال دی او یهودو دا تقریر کے گئی تو یا اخوان القردت والخنازیر وعبد الطاغوت ودا شادوگان ہونو ودا خنزیران ہونو ودا مر عبادت کو انکو دا ورا خبره وا یو موقع کی نرمی ده بلا موقع کی سختی ده دغه پیغمبر دی په یو موقع کی صحابه میدان کی پر خودو توری با نبی علیہ السلام لگی دی غاخونه شهیدان شو تانده مات شو صحابت نو تختیدل یو خوابل خوا دا تعبیر سخت کن زگا دا نوان چه صحابه پریشان شو خوارو شو او تختیدل دیا دا کسره سوچو کی نو کمون وینو من باید سریه زید تو میدان کی پر خود مذہبت سر خبری کو صحابه خوارشوی دیتونی دیتونا او دا نبی علیہ السلام غافون شهیدان شو تنده زخمی شو پوزه سوزه یوری پکی اچھایی وینی بایدلی دا نبی علیہ السلام نا او اللہ وردوئی فعفو عنهم عفو ورطاقوا واستغفر لهم وشاورهم في الامر عفو ورطاقوا بخنو ولغوارا مشوره ورسرکوا الله وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك کته سخت زبانه وي سخت زړه وي ټول بسانه کوي شي دوی سره نه د میکا او نږدې کا ځان تا او دغه پیغمبر دی او بل طرف ته کسان دي نبی علیہ السلام تبوک ته تللی جنگ لا ګرمي ده هغه پاتې شوي دي هغه نه دي تللي که دا هغه موازنه وکړي دا کار سم دی د هغې نه تللي نه دي صرف خو چې کله نبی علیہ السلام راغی نو الله ورته وایي مخکې چې بل جنگ لځي دی به تا سره ځي ورته لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا چې دوی در سره ځي ورته ما سره به بالکل نه ځئ ما سره به زما دشمن نه وژنئ که سړی سوچ کوي که د نن زماني ملا وې هلته هغې ته وایي فعفو عنهم واصفح چې ټولو میدان کې پرېښودی او دلته دوی سره تللي نه دي جنګ له نو ورته وایي ما سره به نه ځئ ما سره به نه خلکو کې فرق دی آغا چوو صحابه اغی قصدن دا کار نو کرد آغی نا بے اختیار دا کار شده دا آغی پسرک یو مینوا یو محبتو یو تعلقو بے اختیار کل کل یو کار دا سری نوشی قصدن انو کرد نیت صحیحو نو خیر بکی غلطیو شو مرگر دے نرمیو کا زانتے نیزدے کا لاس پیواجو او که یو سره قصدن یو کار کوي نیت صحیح نه دی اراده صحیح نه ده ورته زما خوا روان شو ګرالې نو به ګرځم در باندې د دې بیا علاج دا دی د نبی علیہ السلام هر قدم هر ادا هر فعل زمون د پاره یو سبب دی خو چې په دې نظر وګورئ دا نه چې ته یو کار کې نو بیا غل دلیل ګوري پیغمبر داسې کړي موږ طالبانو موږ سره یو طالب په کوهستان کې سرکار کې واسه کوهستان کې نو دا هغه د عادت چې هغه بچای په حق نو بزان به صادر واچو دیوال ته مخ نو چا به اسکلانو تلیندوانا به راړه نو بزان به صادر واچو دیوال ته مخ یاره د طالبانو الکا مون سره وړي په مرامنډه کې نه اجه خپل چای په حق نو بیا د دیوال ته مخ کړی په موږ شیخ القرآن ویل چې د پلار دی لنی را لګل چې په خلکو چا نسکو نو په شیخ القرآن به خبر نه واوله دا نه چې شیخ القرآن غوډاوي خو هغه سخان هم چلی داغه په دنیا مېرمانه راځي او زیو خلک خوراک کوي دا بیا نه وي نو ته دا موکو چې ته سکه نو هغه لزان له دلیل جوړ کی نه ته وګوره په
په جماعت کې هم دغسې جماعت کې به کله یو هغه مړېدنه نو چې هغه پای وڅښل کلمې مې مسلمان شو بیا نبی علیہ السلام بل ټول مې هلئ دغه بیزه ولشئ نو چې بیزه یې ولشل هغه پای وڅښل ویې مور شوم نبی علیہ السلام المؤمن یاکل فی میعه واحد والکافر یاکل فی سبعة امعاء چې کافر نو په اووه کولمو خوراک وکړي مسلمان شو په یوې کوي هغې توجیهات بیا ګڼ دي ملیان په هغې پوهېږي زه په دومره نه پوهېږم خو توجیهات پکې محدثین بیا کوي نو نبی علیه السلام خو په کافر باندې هم پاس کولی و هغه هم لږ وګوره تصدیق ته ګورې یو مخ مالا اسلام داسې یو دین دی داسې یو مذهب دی داسې یو عمل ده چې هغې کې تا ته مختلفې موقع ښیي په دې مقداسې په دې مقداسې زمونږ د ملګرو دا یو ډېره لویه کمزورتیا وي چې دی به دین به بل بوج کوي چې موږ ته مخکې کې دی به دوره اوږد کړي چې تا به په مسلمانه کړي چې ته به وایې چې خدایه که بیا دی چاته مخکې چې زه خو به د جمعې مونځ پرېږدم که ته پسې بېږم تا باندې به مونځ بوج کړي تا به یو ورځې سفر کړی ته به مسافر ځان به دې کړلی دی به مونځ ته مخکې شي ته خو به ټوله ورځې خوب کړی نو د ماسخوتن مونځ به ورته ډېر اوږد کړي چې نیمې شپې ته بیا ورسې ته به خو ما ته چا ده پسې ودرېږه ځان سره به دې کړی دین خلکو بوج کوي ځان له به دې زبرګ نه وي تا له به ډېر لوی زبرګ وي ځان له به ډېر ښه سړی تا له به ډېر ښه سړی نه داسې مه کوه که ستا خپله خوښي یو کار اوږد مونځ دې خوښي خو چې کله ته خلکو له مونځ ورکړې نو مونځ مختصر ورکړه چې خلک پرې تنګ نه کړي ته درس کې خلک په ګنټه خوشحالېږي ته نیمه ګنټه وکړه هو عادت شو هغوی خوشحاله اوږدې که بیا ته تقریر کې هغوی په یو ګنټه خوشحاله وي ته نیمه ګنټه وکړه چې هغوی درته وایي یاره جي بیان دې کم وکړو ته ورته زه بیا به چېرته خیر د مقرر شي یاره جي مونږ تږي پاتې شو دا خوند کوي چې مونږ تږي پاتې شو او چې ته تقریر بس کې یو ټول زری زری کړي نو هغه یې خدایه که دی بیا راوس مونږ خو ګورې بیا نه راځو جومات ته دین دې ته نه وایي دین دې ته نبي علیه السلام حضرت معاذ ته یې موږ وګت کړل انت فتان یا معاذ ته خلک فتنه کوي چې دین یې بدله کړي یو دې ته خیال کوي چې دین په خلکو بوج کوي نه دین ورته ګرانوي ما یسر ولا تعسر داسې انداز کې ورته وښیي هو په دین کې کمې هم وکړو دین کې زیاتې هم وکړو والله لا ازید ولا هذا ولا انقص منه سړی راغلی نبي علیه السلام نه تپوسونه کوي نبي علیه السلام جوابونه ورکړل نو پټلو کې هغه والله لا ازید ولا هذا ولا انقص منه قسم په خدای دینه به زیاتې هم نه کوم دینه به کمې هم نه کوم نبی علیہ السلام وی من سره ان ينظر الى رجل من اصحاب الجنه فلينظر الى هذا الرجل سوچ بدی خوشحالی چې جنتی سره دنیا کې ویني نو دته وګورئ هغه ته جنتی وي دنیا کې بشارت لکه هغه لازم ولا هذا ولا انقص منه دین خلقو ته ګرانو ما بل دام کوي چې زه دیندار یم ما سره دا نه خای ما سره دا نه جایز شی په ځان نه ناجایز کوي د شرک فعلونه یو دا چې حلال حرام وګرځي زه مشر سره زما سره شو ته بيزنس په تکاله عمر دی زه کله کله سیم دلار سم زه لامبو زه کله کله سیم دلار سم کشته چالو ولې زماسته ما په ما خدا سره غم راغله چې یعقوب علیه السلام یې ډون کړو
دا وړوکی غم نه و، دا چې بچا راشي هغه ته پته لګي. زه دا دې له نه کومه چې زه مست یم، زه دې له نه کومه چې زه ډېر چروتي یم، دا زه رسم ماتوم چې ملا بل څه نشي کولی. بس هر وخت به د پټکي والي د پټکي د لاندې به ګرځي، ملا به بس هر وخت خوږې خبرې کوي، عجز به یې دی به هېڅ لرې کوي. دا کوم چې حلال حرام کړي دا حلال کوي، حرام حلال مو ګرځوي او حلال حرام مو ګرځوي. موږ کې دا لوی مصیبت دی چې حلال هم ځان ته حرام کړي. زه کله پټکي وم، کله ټوپک په سر کړم، شیخ القرآن هم دغسې کول.